بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد صدق الله العظيم. دغه ظالم بادشاہ او دغه مرګرو چې کوم ظلم وکړو الله رب العزت دنیا کې ماغي له سزا ورکړه او آخرت کې داغي سزا خود بخود متعینه ده. خو قرآن دا خبره کوي چې دا دغه یو ظالم بادشاہ نه او دغه یو ظالم بادشاہان وزیران نه بلکې څوک چې مسلمانان د خپل دین نه اړی او د خپل دین نه بدراهه کوي او د خپل دین په وجه باندې معذب کوي الله تعالی هغه ټولو خلکو ته په هر زمانه کې سزا ورکړې ده. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات یقینا کسان چې په فتنه کې اچي مؤمنانو سړو زنانو لره او په فتنه کې د اچولو معنا دا ده چې د خپل دین نه اړی او کناوړي نو هغې له مختلف قسم عذابونه ورکوي. نو الله فرمایي ثم لم یتوبو بیا دغه خلق دغه ظالمان د خپل ظلم نه توبه ونه باسي نو فلهم عذاب جهنم دې دپاره عذاب د جهنم دی. جهنم ته به الله قیامت کې واچي. ولهم عذاب الحریق او دې دپاره عذاب د سوځولو دی. څنګه چې دوی مسلمانان د ایمان په وجه باندې سېزل نو الله به ولا دقسې سزا قیامت کې ورکي او په جهنم کې به الله تعالی اوسیږي. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات یقینا کسانو چې ایمان راوړی په هغه ټولو خبرو چې په کوم باندې د ایمان ضرورت دی د راوړلو وعملوا الصالحات او عمل د نیکو کوي لهم جنات دوی دپاره باغونه دي تجري من تحتها الانهار چې بهیږي لاندې د ونو او لاندې د آبادو د دینه الانهار مختلفې ولې د پیو واله بی او د ګبین واله بی د شراب واله بی او د فاق او صفا اوبو واله بی. ذلک الفوز الکبیر دا لویه کامیابي ده چې سړی جنت ته دننه شي او د اور نه بچ شي د الله رضا ته ورسي او د الله د غصې نه بچ شي دا لویه کامیابي ده. ان بطش ربک لشدید یقینا نیول د پروردگار ستا ډېر سخت دي. یو ظالم له حدیث کې راځي الله مهلت ورکوي ان الله لیملی للظالم الله ظالم ته مهلت ورکوي اذا اخذه لم يفلته او کله چې اونیسي بیا یې نه پرېږدي. ان بطش ربک لشدید یقینا گرف او نیول د رب ستا ډېر سخت دي. چې کله ظالم اونیسي نو بیا د پرېښودو هېڅ صورت د هغه نه سازېږي. د دنیا هېڅ طاقت بیا د الله نه دی نشي خلاصولی. انه هو یبدئ ویعید او یقینا دا الله یبدئ اول ځل مخلوق پیدا کوي ویعیدو دوباره به مخلوق پیدا کوي. دا دواړه کارونه د الله رب العزت په لاس کې دي. یا یبدئ الله تعالی په دې دنیا کې هم سزا ورکوي ویعیدو دوباره به الله قیامت کې به هم سزا ورکوي داسې مجرمانو نافرمانو ته. یو طرف ته الله تعالی ډېر لوی قهار او منتقم ذات دی خو بل طرف ته هو الغفور الودود دا الله بخون کې د ګناهونو دی چې څوک د خپلې ګناه نه توبه طایب کیږي نو الله یې معاف کوي. او الودود معنی مینه کوونکی دی
الله بندگانو سره مینه کوي، خپلو بندگانو ته معافی کوي. ذو العرش المجید، خاوند عرش دی او المجید البزرگار دی، ډېر لوی ذات او بزرگ ذات دی الله رب العزت. فعال لما یرید، ډېر کوونکی دی هغه کار له چې د کوم کار اراده وکړي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیمار دی او په دغه بیماری کې وفاتم شو، مرض موت دی. مرګري خواله راله تپوس دپاره تپوس کوي، عیادت کوي. ورته ویلي چې ډاکټر او طبیب کتلی، نو هغه ویل چې طبیب خو زه بیمار کړی ما کتلی ما. بیا ویل څه نو څه درته وویلي چې ښه به شي، څه نسخې درته تجویز کړه. وایي ما ته یې وویلي چې انا فعال لما اريد، زه ډېر کوونکی یم هغه کار له چې ما د هغې اراده وکړي. الله یادوي چې الله رب العزت فعال لما یرید دی، کوونکی دی دغه کار چې کوم څه اراده هغه وکړي. هل اتاک حدیث الجنود، د هغې یو جلک دا ښکاره کوي چې الله په دې دنیا کې څنګه ظالمانو ته سزا ورکوي. چې کوم خلق مؤمنان د الله پیغمبر د ایمان او د توحید په سر باندې هغې له سزاګانې ورکوي، الله څنګه گرفت هغه خلکو کوي. هل اتاک، آیا راغلی دی تا ته حدیث الجنود، هغه خبره د پوجونو او دا ته بدل دی فرعون و ثمود. هغه پوجونه څوک وو؟ فرعون او فرعونیانو او ثمودیانو. الله رب العزت د فرعون څه وکړه؟ د ډېر لوی طاقت او لوی پوجونو سره هغه ظالم الله په بحر قلزم کې ډوب کړ. او ثمودیان د ډېر لوی طاقت او د ډېر لوی جتې سره الله رب العزت هغې ته څنګه سنګینه سزا ورکړه، څنګه یې د مخ د ځمکې نه هټاو کړه. بل الذین کفروا فی تکذیب، هیڅ خبره نشته چې ولې الله نه مني، ولې د الله یووالی نه مني، ولې د الله دین نه مني. هیڅ خبره نشته. خبره دا ده بل الذین کفروا فی تکذیب، دسې بلکې دی یا کسان چې کافران دوی دی په نسبت د دروغو کې هر حق خبرې ته د دروغو نسبت کوي چې دا نشته او دا نشته. والله من ورائهم محیط، الله ګیره اچونکی دی، الله ګیره اچونکی دی من ورائهم چاپیره د دوی نه. ورا مخې ته هم ویلی کېږي ازدادونه دی او ورا شاته هم ویلی کېږي. دلته ته مراد دا دی چې الله رب العزت په دې باندې احاطه کړې ده د هر طرف نه. دا د خدای پاک په ګیره کې دي او د الله تعالی په قبضه قدرت کې دي. کلم چې وغواړي دې مخ د ځمکې نه هټاو کړي. بیا بل هو قرآن مجید، داسې نه ده څنګه چې کفار وایي. دا کتاب لوستلی شوی او مجید بزرگار کتاب دی، ډېر لوی شان والا کتاب دا قرآن دی. فی لوح محفوظ، او دا کتاب درج دی، لیکلی شوی دی فی لوح محفوظ، په هغه تختۍ کې چې هغه محفوظه ده. معنا دا ده چې دا قرآن چې د الله سره دی په لوح محفوظ کې لیکلی شوی دی، هلته هم دا په حفاظت کې دی، هلته هم په دې باندې د فرشتو ګارډ ولاړ دی چې
چې په دې کې سرحد بدل نشي، په دې کې څه کمی او زیاتې را نشي. او بیا کله چې دا رالیږي نو دې قرآن ځای په ځای ویلی دي چې جبریل راځي نو د هغه نه باقاعده مخکې وروستو او یو طرف او بل طرف ته ګارډ را رواني د دې وحي د حفاظت لپاره. دا خو داسې کتاب نه و لکه نن چې مونږ دې ته نظر کوو چې زمونږ مسلمانان عام طور سره قرآن نه خبر نه دي، د قرآن د شان نه خبر نه دي. او بیا مونږ او تاسو باندې هغه خلک صاحب اقتدار ګرځي چې هغوی له د قرآن ناظره هم نه ورځي، هغوی له د قرآن ترجمه هم نه ورځي، هغوی په قرآن باندې نه پوهېږي، هغوی د قرآن نه نه دي خبر. هغوی خو همدغه د اډمیکالي تعلیم کړی دی او د اډمیکالي تعلیم خلاصه دا ده چې د 1 روپۍ نه 2 روپۍ څنګه سازې او دا خېټه به خپله څنګه ډکې. دا هم ورته نه وایي چې څنګه به یې ډکې، که په حلالو ډکه کړه او که په حرامو خو ډکې به څنګه. سوا د دغې نه علم نه نور په دې کې څه دي. او که تاسو د لارو کوڅو ته د مندڼي ته وځئ او د لارو کوڅو کې دا جنکۍ زنانه او دا سړي او دا واړه او جوانان دا داسې په سلګونو روان دي د اډمیکالي تعلیم لپاره. خو چې کوم ځای کې د قرآن او سنت او د علومو د نبوت درسونه کېږي هلته د خلکو څونه خلک راځي. زه وایم چې د قیامت په ورځ باندې دا خلک دا چې شکل و شباهات یې څنګه ساز کړی او دا جوماتونو کې دا تندي پرې دغه پورې سولوي، پته به مو لګېږي چې د قیامت ورځ شي. والله که په دې باندې خلاص شي. بیا دا قرآن داسې کتاب نه و، داسې نامردانو ته پاتې شه لکه موږ چې یو. دا خو د دې دپاره خلکو قربانۍ ورکړې وې، دې دپاره خلک خپل ملکونه پرېښي وو، د دې دپاره خلکو جهادونه کړي وو، خو دا قرآن محفوظ ساتلی و. الله رب العزت ته د دې قرآن حفاظت په خپله باندې وکړي. او د قرآني نظام چې څوک مخالفت کوي او د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم څوک خاکې سازوي او د هغې بې عزتي کوي او د هغې مینه د مسلمانانو د ړوند نه کموي، الله دې دغه ټولو عیسیانو، صلیبیانو، یهودیانو او دغه هندوانو او دغه امریکنیانو او د هغې چې څوک پشپنایي کوي هغه دهریان ټول د خدای غرق او تباه کړي. الله دې تیرې خپل پیغمبر انتقام و بدل والی. الله رب العزت دې دنیا و آخرت کې خوار کی، الله دې ذلیل کی، الله دې تباہ و برباد کی. الله رب العزت دې د اسلام او د پیغمبر اسلام دفاع وکړي د دوی نه. ای زمونږ ربه زمونږ په حالت رحم وکړي. څونه زمونږ مشران زنانه نارینه وفات دي ټول وبخې او څونه د مسلمانانو بیماران دي ټول ته شفا کامله عاجله ورکړي. جامعه تعلیم الاسلام مندنی آباد کړي. خدای پاکه دې کې کمی دی د غیبو د خزانو نه یې پوره کړي. دې طالبان عالمان به عمله کړي، دې استادانو له توفیق ورکړي چې د خپلو شاګردانو صحیح رهنمایي وکړي، صحیح عقیدې ورته وښایي، صحیح عمل ورته وښایي، صحیح طرز د زندګۍ ورته وښایي. ای رب زمونږه دا مدرسه زمونږ د آخرت د نجات دپاره یو بهترینه ذریعه وګرځې، دې په وجه زمونږ نه راضي شي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا